بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلام او ستړي مشي وایم. دا مودې راسې پښتون وطن د یو درد او د یو تکلیف سره تیریږي. هم یې وګړي نه دي محفوظ، هم یې وسایل نه دي محفوظ، هم یې ژوند نه دی محفوظ، یو د ژوند طرز یې هم نه دی محفوظ. دا خاوره، دا وطن او دا کام په وینو، په اوښکو او په غمونو د دردونو د دغې یو لړۍ ده چې د دوی په مخ تېرېږي. د دغې پر خلاف په 2018 کې پی ټي ایم جوړ شو، نو لا تر اوسه پورې په مزاحمت کې دی. لا تر اوسه پورې د خپل وطن وګړي را بیداروي او د دې ظلم جبر پر خلاف یې دروي. بله لار نشته دی. د دې پرته د دې وطن او د دې قام سره، د دې قام د ټولو مظلومانو سره یو لار هم نشته، ما سوا د خپل وطن د وګړو چې هغه راپورته شي او هغه یو څه عمل وکړي. په موجوده وخت کې دا وطن یو ځل بیا داسې حالاتو سره مخ شو چې هغه ترخه و، هغه د تکلیف و. بیا په داسې وختونو کې چې دلته ریاستي جبر زیات شو، په هر ډول سیاسي اجتماع بندیزونه وو، هیچا جرأت نشو کولی چې یو په داسې وختونو کې دوی یو لوی اجتماع وکړي د قام وطن په خاطر. یقینا پی ټي ایم په داسې وختونو کې فیصله وکړله چې موږ به حتی د دې واکدارانو تر ټولو لوی ځای اسلام آباد کې هلته جلسه کوو، د خپل قام وطن خبره به کوو. د پی ټي ایم مشرتابه ته پته وه چې د دې به نتایج ترخه وي، خو یو طرف ته قام وطن د ترخو د سختو حالاتو سره تېرېده، بل طرف ته موږ ته به نتایج ترخه راتلل. موږ د ځان والا قبول کړل، خو د وطن داسې غلی او خاموش ماحول مو نشو برداشت کولی چې دا وطن په جبر کې وي او وطن خاموش وي او پښتانه خاموش وي. نه، پښتانه راټول شول. خو چې کله پښتانه راټولېدل په اسلام آباد کې، ریاست کریک ډاون شروع کو، جبر یې شروع کو، ظلم یې شروع کو. 1300 نه باندې ملګري په لارو کې په مختلفو ځایونو کې زموږ ونیول شول، بندیان شول، ووهل شول، لارې بند شوې. خو بیا هم یو ډېره لویه او تاریخي جلسه د دغو ظالمانو تر ټولو لوی پاټسۍ اسلام آباد کې وشوه. هلته د هغې نه پس هم هغه کریک ډاون شروع و. هم کریک ډاون شروع، هم په لویه کچه باندې د پی ټي ایم خلاف پروپیګنډا هم شروع، په زور باندې، په جبر باندې، د ټوپک په خولو باندې زموږ د ملګرو سره په قیدخانو کې هغه سلوک چې انسان یې بیانولی نشي، د هغو په دړکې باندې هلته په زور د پی ټي ایم نه د خلکو لرې کولو چې ته بیان وکړه چې نور نه یم، او په بهر ته د پروپیګنډې په ذریعه باندې د پی ټي ایم او د عام ولسونو په منځ کې، یا د پی ټي ایم د ځوانانو د مشرتابه په منځ کې د ولسو داسې یو فکر خورول چې د دوی په منځ کې یعنی بیلوالی راشي، بې باوري راشي. دا په زور و شور سره شروع. یقینا د اول ورځ نه ده چې داسې کېدل چې یو ځل پی ټي ایم جوړ شوی دی، د تشدد هم او د خبرو هم او د پروپیګنډې په هر لحاظ سره کوششونه شوي دي. هر ډول تنظیم، هر ډول خلک استعمال شوي دي چې څنګه هم وکړلی شي چې د پښتنو دا غږ، دا د مظلومیت غږ غلی شي نور. خو زه آفرین وایم ملګرو ته چې د اول ورځې نه واخله تر نن ورځې پورې دوی مقابله کړې ده. دوی نور هم په خپل قامي موقف، بیانیه او په خپل هوډ باندې، ارادو باندې نور هم مضبوط شوي دي او لا هم سفر کوي، نور مضبوطیږي. اوس چې کله کریک ډاون شروع شو، هغه ملګري چې په د جیل وخت راغی، ښه په مضبوط طریقه سره د جیل تیر کړو، تکلیف یې په ځان تیر کړو. هغه ملګري چې په دوی باندې نورې سختي راغلي، هغه سختي تیر کړو. کومو ملګرو ته چې د سټراټیجي ضرورت و، هغه سټراټیجیکل موو وکړو مخکې. کومو ملګرو ته چې د دغو خدمت ضرورت راغی، هغو خدمت کول په منظمه طریقه او د هر څه د مرکز له اړخه هینډل کېدل.
او کومو ملګرو ته چې مونږ وویل چې په دې وختونو کې یعنې په دې د سټریټیجي سره تاسو ځانونه په دې طرز وساتئ چې په تحریک زیات بوج نشي را زیاتې گرفتارۍ بوج دي هغو په هغه طرز باندې سټریټیجي خپله کړله او کوم ملګري چې په بهر هېوادونو کې په یورپ کې هغو هم په یو منظمه طریقه سره دې ته جواب ویلو او وکیلان او نور هغه تنظیمونه چې سماجي تنظیمونه دي د هغو ملګرتیا داسې یو منظم شکل جوړ کړو چې د سټیټ د ریاستي ادارو دا یو ظلم دا د جبر لړۍ دا په ډېر منظم طریقه سره یعنې فیس کړله ورته ودرېدلو محترم ملګرو دا هر څه کېږي دا ستاسو څه ذاتي دښمني دي دا څه داسې نه ده چې ستاسو څه ذاتي خبرې دي هغې په بنیاد کېږي دا د دغې وطن مکالمه دا ستاسو د لوی تاریخ د دغې کام د هغې مزاحمتي بیانیه ژوندي ساتلو جواب دی چې تاسو ته میلاویږي په دې تشدد باندې یوازې ستاسو د دغې لارې نه بېلول بل هدف نشته په دې پروپاګنډو باندې یوازې تاسو بې باوره کول په خپل قام و قامي بیانیو په قامي تحریکونو باندې بله نشته دی یعنې هغه پروپاګنډه چې کوي څه وایي تاسو دا کار ولې نه کوئ هغه مو داسې دغه مو داسې خو ته چې هغه وکړي دی به بله راوباسي هغه چې وکړي به بله ته د دې لپاره نه دي چې دلته څوک رښتیا په تاسو کې اصلاح غواړي زه رښتیا درته په دې اوس وخت کې تر پی ټي ایم ښه مزاحمت لویو شوچا یعنې د دغې وطن د مظلومیت خبره بل چېرته ده داسې نه ده چې څه غلطي راپېژني هېڅ نشته دا ټول صحیح دي خو هغه مسلسل چې کوم کېږي هغه یوازې د یو نفرت دپاره د یو بېباوري دپاره کېږي خو زموږ ملګرو دا جبر تشدد او هر ډول د دوی د لارې نیولې چې کوم هم اړخ و هغه دوی وزغمو برداشت یې کړو او نن هم په خپله خبره ولاړ دي د ریاست نه ونه شوه په ظلم جبر هم ونه شوه ته په دې هم نه وشوه چې ته ویډیو پې جوړه کړې زه نه یم هغه چې راوتلو په اول بیان یې د دغې تحریک لا پلیټفارم و چې زه دلته یم زه لا په خپل سنګر کې ولاړ یم په هر صورت نو محترمو ټول هر هغه تن وګړي چې په دې حالاتو کې د تحریک ملګرتیا کوله مننه او د تحریک ټولو ملګرو ته هغه که یورپ کې دي او دلته دي ټولو ته آفرین او هر ډول چې چا په دې وخت کې وخت تېر کړو هغه ټولو ته آفرین یو خبره د منظم کېدو ده د ملګرو نه بار بار موږ په جلسو کې وعده اخلو چې باید تنظیم جوړ کړي په کلي کلي جوړ کړي د یو کلي ملګري تر هغې پوره چې د پی ټي ایم ملګري د مرکز له اړخه یا صوبې له اړخه راځي تر هغې پوره تاسو خپل د یو بل سره کنټیکټ سیټ کړئ او ضلعي چې کوم تنظیمونه دي هغه باید انتظار نه وکړي کلي په کلي باندې دا خپله وعده پوره کړي چې کومو د یو قامي هوډ د یو قامي بیانیې د مظلومانو د لښکر سره کړې وه باقي چې کومه دوره زموږ تنظیمي لګیا وه د جنوبي پښتونخوا 10 ضلعې شوي وې 3 پاتې وې نورې د خیبر پښتونخوا پاتې وې هغه 3 ضلعې د هم خپل شیډول تیار کړي زه به ورځم خپله تنظیمي دوره شروع کوو داسې د خیبر پښتونخوا اولنیز اضلاع چې کومې راځي هغه د هم خپله تیاري وکړي د خیبر پښتونخوا ټولو اضلاع ته وایو خپل سیټ اپ شروع کړئ یو تنظیمي دوره به زموږ ضروري ده چې څو موږ تنظیم مضبوط کو منظم شو دا مو وطن دی زموږ تاریخ دی لوی تاریخ دی هغه به ژوندی کېږي دا خاوره د جبر او ظلم لاندې د پراکسي جنګونو دپاره په یو صورت هم موږ چاته نه پرېږدو مننه کوو خوشحال اوسئ لویې حوصلو کې د یو قامي هوډ د یو قامي عزم د دغې خاورې د دغې وطن د عظمت یو فکر لرلو سره تاسو ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ مننه کوم